أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ټولنا اول کم کسانو چې تراو کې شرکت کړل اول نه اخره پورې په دې ودو تراو کې شریک شوي دي، الله رب العزت دا ټول تراویح قبول کړي، الله رب العزت دې ته مبارک کړي او نور یې څومره چې پاتې دي د هغې هم د پوره صحیح طریقې باندې د کولو ادا کولو توفیق موږ ټول راکړي. امیر صاحب خبرې وکړې خوندورې، دو دا خبرې لوګړې ودې کړې وې او دقسې وې دقه د دو دا خبرې اورېدلې وې جدا پوره وه، لیکن دلته کې د دې نورو کسانو او خپل مینه محبت ته زه اسې څه ماتې ګوړې زما د خولې نه به راوځي، الله رب العزت ته د قرآن و سنت مطابق راوباسي، الله رب العزت ته بیا موږ له ټولو له په هغې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. دا میاشت د رمضان ده، نو د رمضان فضایل وغیره هغه تاسو کله چې تعلیم کولی کېږي نو هغې کې اوس عام طور باندې دغه کېږي د رمضان فضایل بیانولی کېږي، نو په کار موږ له دا ده چې موږ هغې فضایلو په دغې حلقو کې تعلیم ته کینو او اورو چې زموږ په زړونو کې نور شوق پیدا کېږي. په دغې فضایل اعمال کې یو روایت هم ذکر کړلی، وی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیرې منبر ته خطو نو وی آمین، نو بیا چې بل ته پړوی باندې پکې خود نو بیا وی آمین، نو بل پړوی باندې چې بیا پکې خود نو بیا وی آمین. نو په دې انداز باندې وی چې هلته کې کم نږدې خلک وو هغه واورېدو. چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم فارغ شو نو صحابو ته پوښتنه کو تاسو نن آمین آمین وې موږ څه په چل پوه نه شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې جبرئیل علیه السلام راغلی او هغه یو درې خیرې وکړې، نو هغه خیرې وکړې او ما به آمین وې. نو جبرئیل علیه السلام چې خیرې کوي نو هغه به یقینا چې خیرې قبولې وي، او بیا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې باندې آمین وي نو د هغې به بیا نور څه وی، خو هغه سړی تباه و برباد دی دغه درې کارونه چې په چا کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې اولنۍ خیره دا وکړه چې هغه سړی دې تباه شي چې رمضان میاشت پې راغله تېره شوه د دې سړي پکې مغفرت ونه شو. د رمضان اولنۍ ورځې د رحمت وې، دویم د مغفرت وې هغه ختمېدونکي دي، او دریم هغه د اور نه د ازادۍ دي. نو چې سړی پکې دومره عبادت وکړي چې الله رب العزت د طرف نه حکم وشي چې د نوم د جهنمیانو لست کې کښي چې ورانې کوي ته، او الله دې زموږ د ټولو باره کې دغه فیصله وکړي چې د جهنم د لست نه زموږ نوم وباسي. په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی رمضان میاشت را روانه ده، رمضان نه مخکې رمضان میاشت را روانه ده، په دې کې الله رب العزت تاسو باندې دا روزې فرض کړلي او د دې شپې عبادت هغه تاسو لا د ثواب ذریعہ ګرځولا دام تاسو باندې لازم کړلي. یو خو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل عادت مبارکو پر روزه کې هم غیر روزه کې هم کله وی 8 رکعات به کول، کله وی 11 رکعات به کول، بهرحال خبره یو ده 8 او 11 یو شی دی، که تاسو سوچ وتو کې یو شی دی، او کنه خلک وی 3 شی شپې ته یوي وای ټیک دا هغه هم د خدل دګي 8 رکعات او 11 رکعات دا رسول الله صلی الله علیه وسلم کول، پر رمضان کې به هم کول، غیر رمضان کې به هم کول، دا د عام عمر معمولو کوو به
اته رکعات به وکړو او بیا به ورپسې 3 رکعات ویتر وکړو نو یو ولس شو نو ویتر هغه 3 رکعات دي بعض خلک لګیا دي یو رکعات ویتر نه ویتر یې 3 رکعات عائشہ رضی الله تعالی عنها هم وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې 3 رکعات دی ویتر کې سوي یسبح اسم ربک الاعلى به وي یو رکعات کې دویم کې قل یا ایها الکافرون به وي او په دریم کې به قل هو الله احد وي وسو شو 3 شو کنه خلک وایي یو دی لکه یو څنګه دی 3 دي دا 3 سورتونه دا په یو رکعت کې نه دی ویلي خدا 2 رکعات اول وشي قاعده پکې وشي بیا پاسي او بیا یو رکعت بول وشي زمونږه د نور ائمه په دې کې لوکټ اختلاف ده هغه وایي منځ کې سلام وګرځي امو وینا سلام باندې ګرځي دا په یو سلام کوي دا 3 رکعات دا ټول اتفاقی خبره ده چې 3 رکعات دي خو منځ کې پکې سلام شته په دې قاعده کې کنيشته اختلاف د قضیه کې دی بس بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وکم دغه منځ کاو نو دا عام معمولو دا وکله د خوب نه را پاسې نو کاو به نو کوم چې د خوب نه مخکې به کاو ناغه سمرو 2 ورځې یا 3 ورځې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړلی او داغه درستو بیاوي راو نو وته د دې لپاره د سینې چې پتا سو باندې دا فرض شي رسول الله صلی الله علیه وسلم زما استاد سره چې څومره مینا ده نو هغه د بیان کې ناراضي چې څومره مینا ده چې هغه مینا نو زموږ مینا پکار ده کنه ده پکار او بل رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیر فرمایل لودیت ان ارى اخواني زدا غواړم چې ما خپل رونه ولیدې ما تاسو ته وي الدغه صحابه کرام ولې الاسنا اخوانکم ولې موږ تاسو رونه نه یوسو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلنا انتم اصحابي واخواني الذي لم ياتوا بعد تاسو زمام ملګری یې او زمارونه هغه دي چې هغه په زمان ورستو راځي مان دي دي بیا صحابو ته پوښتنه ته پیژنې څنګه ویراغو دا او دس چې کله کوي کنه کم اندامونو باندې چې دا وبلږي دا وي پړخيږي دینه په پړخيږي دا زمونږ د دې امت خصوصیت ده زه پیژنم چې دا زما امتی ده کني نو الته کې په حشر په میدان کې د آدم علی السلام نه واخلا دا څومره خلک چې دي تر قیامت پورې څومره پیدا کیږي دا ټول په دغه یو میدان کې ولاړی او رسول الله صلی الله علیه وسلم با دا پیجنی په دغه باندې په پیجندې کیږي یو پیرو فرمایل چې څکسان بر رواني زو د حوض کوثر په بو ولاړم بعض خلق له رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل الله سو بو ور کوي الله دې زموږ نصیب کړي نو څکسان بر رواني ناس په ور کټ کړي بل طرف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او صحابي او زما ملګری مال راولي چې وبو به اوس کوم ملائک بوته وي چې داس نن ستاد او بوس کونا د حوض کوثر د وبونه محروم دي ولي انك لا تدري ما احدث بعدك تا ته پته نشته دي ستان رستو سس کړیو رسول الله صلی الله علیه وسلم حیران شي چې لیکلو چې د حوض کوثر د وبونه محروم دي وی غیر فی دینک ستا په دین کې تبدیلیاں کړوي بعضی خبرې داسې وي چې ځانې پکې ورنه نستلوي ځانې پکې پیوانکاریاں کړوي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ځکه خیره کوي سحقا لمن غیر بعدی تباہی دی د هغه چا لپاره چې زمان رستو زمان په دین کې تبدیلیاں کړلي ما دین پورا پرې خو دیو ما دین مکمل پرې خو دیو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله فرمایل حکم بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته ورسوا سچ تا ته نازلیږي دا رسوا رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول رسول دي یو مسله یو خبره ځان سره نه پرې خو دي چې هغه قبر ته وړي قبر ته نه دی وړي ټول سچ دي رسول دي
او د دې گواهان صحابه کرامو تقریبا 1,40,000 د حج په موقع باندې میدان عرفات ته رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه کوي او دا تپوسم کوي چې الا هل بلغتو ما تاسو ته دین ضرور رسو کنا هغه ټول 1,40,000 په یو خله باندې په یو आवाज باندې وایي بالکل تارا ورساو حق دی ادا کو هغه گواہی کړل دوه تنه گواہی کی پوره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پاره هغه ټول خلق ټول گواهان دي ټول وی او تا رسول وی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره فرمایله الا فليبلغ الشاهد الغائب ما تاسو در رسول الله نو دا خبره تاسو وس غایبین ته ورسوي نو البته کې کم صحابه کرام چې ګوره نو صباح صحابه کرام هغه راغلو دلته کې پاکستان ته راوځي سعودي ته ګوره مدینه او مکه ته ګوره او د هغه زینا دلته پاکستان ته ګوره پاکستان خو بیا یزید چین ته ګوره په چین کې صحابو قبرونه دي لری لری ملکونو کې څنګه راغلي نه هغه وخت مزل څنګه وي پیدل مزل څنګه وي په اوخ باندې تلو په اوخ باندې سره په اوخ باندې سور دی وسروان خپل خورا خپل اسکاو زه د دین کار کوا هغه صحابو مهنت نه وکړي نن دلته کې په دې تور غرونو کې دلته کې زمونږه پته نشته چې په کم کندو کې وپراتو کمو درگاهونو کې وپراتو کمو بوتانو ته ومنګه پراتو یقینا چې دا د صحابو قربانیان دي چې مونږ چې کله دلته کې د الله نو مخلو خیر خبر می کوله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زه غواړم دا چې ما خپل رونه اولی دی خو هغه تر اوسه پورې لا پیدا شوي نه دي کم چې پیدا شوي دي نو هغه ما باندې ایمان راوړی خو زما ملګري دي صحابه دي صحابو فضیلتونه نور ډېر شي دي بعضې یو خبره ده چې یو طرف ته صحابه دي او بل طرف ته رونه دي هغه خو صحابه دي هغه ملګري دي او موږ دې خلکو ته وایي دا زموږ رونه دي په دې کې بعضې محدثین یوه خبره کوي وایي د ملګري سره اختلاف نه وي ملګری چې څه وایي هغه بل ملګری وایي او ټیک ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څه اعمالو هغه ټول په صحابو باندې د هغې اثر و چې پیغمبر به څه کول هغه به صحابو کول او د پیغمبر په صفتونو کې چې چا څه ویلي هغه خبرې در صحابو په باره کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په باره کې ویل شوي انک تحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق چا څه سنشتي هغه لته کسب ګوري کم چې ځان باندې بوج دي هغه لته داغي هغه بوج ته په خپل ځان باندې اخلي انك تحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق دانګه تقرا الضيفه ملما اکرام او د ملمستیا دا ټول خبرې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې وي دا کارونه دا اعمالو داغي اثر په صحابه وو بینی ډایرکټ هغه باندې اثر کېږي موږ ډېر لري راغلي نو موږ هورونه یو کنه نن کور کې چیرونه یې څنګه یې دا به څنګه یو کنه ورونه چې څنګه یې کنه کور کې څنګه پاتې کیږي نو یو بل ګریوان ته لاس چولای کنه رور ضرور نه خلاف کې دی شي خو ملګری د ملګری نه خلاف نشي کېده ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی فلینظر احدکم من یخالل سړی دی وګوري چاله د دوستۍ لاس ورکې نو هغه داغه کردار سیرت ته وګوره ځکه چې داغه رنگ به پتا مې چړاویږي هغه چې سکی هغه بیا تکه اردو کې خلک وایي خربوزه کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے داغه اثر به مې راځي چا ویلی
وی لا تسأل المرأة واسأل قرینه سړي نه تپوس مه کوه د هغه ملګري ته وګوره د هغه د ملګري نه تپوس وکړه فإن القرین بالمقارن یقتدي ځکه چې دا ملګری په ملګري پسې روان وي دا اثر پې نو موږ غرونه یو درونو د یو بل سره هغه وران یي که نه نو زمونږ هم د پیغمبر سره په ډېرو خبرو کې ورانه ده شته که نشته منګه که هغه شانتي شو د صحابو په شانتي خو ډېره وخه شي لیکن موږ غرونه یو که نه نو هغه زمونږ مشر رور دی هغه چې څه وایي موږ وایي ته په څه پوهېږې ستا هغه شان نه کوم زه خپله کوم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیرت او زندگی هغه زما او ستا دپاره نمونه ده الله رب العزت وی لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه ستاسو دپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی هغه یو بهترینه نمونه ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم ستاسو دپاره یو آیډیل دی هغه یو نمونه ده نو هغه خپلول غواړي زما او ستا آیډیل ابو سوکی نو خلک دي دلته کې چې ته څوک پنکاري په پاکستان کې په دې ټي وي باندې راځي او اوس خبر نور اسانه شوې ده په فیسبوک دی او یو شی دی بل شی دی اوس سړي جیب ته شی را رسېدل هر څه په هغې کې دي نو چې هلته کې هغه کم پیشن کوي هغه پیشن ما تا دلته کې کوو ولې دغه خبرې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طرف نه چې کوم موږ ته راغلي هغې کې څه کمزوري وه هغې کې چېرته څه نیمګړتیا وه نه نه نیمګړتیا خو پکې نه وه خو الله ویلي الیوم اکملت لکم دینکم اول مې خبره وکړه هغه 1,40,000 صحابه وو هغې ګواهي وکړه او تا راورساو الله رب العزت په هم موارو لګاو عرفات په میدان کې الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا نن ورځ ما ستاسو دپاره ستاسو دین مکمل کړ دین مکمل شو ستاسو دپاره مې دین اسلام خوښ کړ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ستاسو دپاره مې دین اسلام غوره کړلی رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې الله رب العزت فیصله وکړه خبره خلاصه ده بیا څوک پکې څه نشي ویلی که څوک وایي عایشه رضی الله تعالی عنها وایي که چا ووایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کتم شیئا یوه خبره یې پټه کړله نه در رسولي فقد اعظم علی الله الفریا دې سړي په الله باندې ډېر غټ دروغ ووایي پیغمبر خبر نه در رسولي الله وی رسولي دا او دی وی نه در رسولي نو غټ دروغ ووایي که څوک د خلافت خبرې کوي که څوک د چا د حقونو خبرې کوي نو دا ټول څوک به دروغ وایي دی پیغمبر باندې دروغ وایي په الله دروغ وایي په الله چې دروغ وایي نو هغه بیا بل شان بل شی هغه مسلمانۍ کې نه هغه نو زمونږ دپاره آیډیل زمونږ دپاره نمونه هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه کړه وړه هر څه موږ ته موجود دي یو عیسایو او یو مولا هغه ناجوړه عالم و بهر ملک کې نو هغه پسې یو عیسایي پسې راغی نو خبرې ورسره کولې وی ته عیسایي کېږي ولې نه تا له موږ دا مراعات درکړو دا به وکړو دا به وکړو خبرې کولې هغه خپل پرچار لګیایي کوي هر ځای کې کوي نو هغه ورته ویل زه تیار یم بلکل خو زه انسان یم ما ته د عیسی علیه السلام د سیرت د هغه د کړو وړو پته نشتی چې هغه څنګه کار کړی ما ته د واده ضرورت دی عیسی علیه السلام واده څنګه کړی ما باندې غم خادي راځي نو غم خادي عیسی علیه السلام څنګه کړوا نور عبادتونه دي سړي او سړي سو شنو تشمار کړه ودا ما ته دا اوخه نو زه نن عیسائی کېدو ته تیاری زه عیسائی بشم هغه دا خو نشته وی چې دا نشته نو بیا هغه پیغمبر ښه دی چې د هغه
نوکونه کټ کړل دغه موجود دي د کټي ګوتې خپو د کټي ګوتې نه واخله د سر د ککرۍ پورې هر څه چې څه هغه کړلی هر څه موجود دي یو پیری رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو سره خبرې کوي نو مسلې بیانېږي پکې نو یو مسله پکې کې دې شي سو چا باندې بدو لګېدا بهر سره بهر هغه یې خو ده رسول الله صلی الله علیه وسلم د استنجا خبره کوله چې ده یو تن د دینه وته تل کې اصلي ته خاص تاسو د پیغمبر تاسو ته استنجا چلنم خي وی او بده ونه غنلا یاو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی انا لکم مثل الوالد لولده زستا د پاره د سیم لکه پلار د بچو د پاره ارسو ته خی کنه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته خودلی چې تاسو الله نستقبل القبلة ولا نستدبرها چې مونږ با قبله ته ونه مخکو نه وشاکو دا وړو بول په وخت کې لوی بول په وخت کې قبله ته وشاکو هم نه مخکو به هم نه اصله غلې کو بلې وته وې چې مونږ په اډو کې باندې به استنجا نه کوو په خرشنو باندې به استنجا نه کوو په قیمتي شی باندې به استنجا نه کوو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دین دې نو هغه چې د ټولو نه چې بعضی خلک داسي چې هغه خبره هغه نوم هم نشي اغسته هغه هم رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه مونږ ته رسیدلی استنجا څنګه کې پای کې د ګټو استعمال پای کې د اوبو استعمال دا ټولي خبرې شي ویلي نو د کټي ګوته د خپو د کټي ګوته نه واخله سر د ککرۍ د وختو پورې هر څه هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه موږ ته موجود دي چې دا موجود دي نو هغه خپل اول غواړي کې گزارل غواړي ها یا باغ لینن بخي هغه به زمونږ د پاره آیډیالي یا بچرتا دلته کې بل څوک پنکاری هغه بخي خلک لګیا دي د بل پنکارانو صفاتونه کوي پنکار ته پنکار وایي پښتو کې موږ ته څه وایي ها موږ ته ډم وایي کنه ډم وته وایي او الله کې دوی ته پنکار کې نو ولا خپل کو ویلګیا دي خلک لګیا دي کارونه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیری خبر وکړه مې مخکې خبر وکړه چې شراب رسول الله صلی الله علیه وسلم کو فرمایل زما امت شراب سکی صحابه وی یا رسول الله څنګه بس کی چې شراب الله حرام کړلی نو دې به څنګه سکی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل په دغه خبرو کې زمونږ خلک ډېر تکړه دي واخا یسمونها بغیر اسمها نمبو ولکیدی د شرابونه علاوه بل نمبو ولکیدی دا په بیر دی دا الکوهل دی او دا پکې پته نشته ټاره دا او دا پکې سو دی نور سيزونه دي دلته څه د ټرم وایي شراب وته نه وایي نور نمونه ولک دي یسمونها بغیر اسمها بل نمبو ولکیدی دلته کې رشوت ولا ورکه الراشی والمرتشی کلاهما فی النار دوړ جهنم یان دي او نه جی چه پان ولا ورکا نوم بدل له شي هغه ده دغه سي په هر شي کې چې ګوره اغل ته کې پنکار ده دم ده اغل نوم بدل کو وس لګیا دي ځا خلک هغه روان دي هغه سوچونه هغه فکرونه کوي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم زموږ د پاره آیډیل پکار دی چې دلته کې دوه تنه ملګری دو ملګری د دې کې د یو کور دلته کې دی او د یو کور د کته ځای کې دی دا ملګری دي چې وس د دې دومره تعلق دی چې کله زی نو یو بل سره د کنټه کې نو دې ځنه اوزي هغه ځنه راوځي نو روان شي په کته باندې کدر شیلی تزي او کبل زي تزي کبل زي تزي یو ځای روان دي یو ځای زی اختر روان دي څه چل کو ځان له جامع اخلو کپڑا اخلو جانوي جامع جوړو وچل گئی لاړ شي یو ځای دکان تا کما کپڑا چې دې اخلي هغه کپڑا دې موالي وېزا یو شان کپڑا راکا بیا چې کله راشي ټیلر لچ ور کوي
نو کم ټیلر باندې چې دا یو جوړه وي زما د هم دی جوړای یو شانتي به جوړای الته کې ملګرو کې دا نه خبره ده فإن القرين بالمقارن يقتدي منګه هو په خلی باندې وایو د فضائل اعمال کې یو دوه شعرونه لیکلي او ځکه وای تعصي الإله وأنت تظهر حبه وذاك لعمري في القياس بديع لو كان صادقا لأطاعته إن المحب لمن يحب مطيع لو كان حبك صادقا لأطاعته التي اول نوي تعصي الإله وأنت تظهر حبه دا الله نافرمانی کې او بل طرف ته د هغه سره د مینې دعوی کې وای زما دي قسمي دا مې په دنیا کې څه عجیبه غونډه خبر ولیدا نو بیا وی لو کان حبک صادقا لأطاعته کچر استان مینه د پیغمبر سره رښتونی وای نو تابعداري کوله ولی ان المحب لمن يحب مطيع یو چا سره چې د چا مینه داغه په لار باندې زی دا خبره مني منګه په مسلمانی ګرانه کړلا یا یو اسانه کړلا انت کې یو دور کې سخلکو هغه را وتلو وې د چلکو چې دا دین یو دا هر څه په دې کې را نباسو چې یو شان دین شي چې بیا څوک پکې دغه نه کوي دیني اکبری به جوړ کو دیني اکبری جوړ کړو ځان لا او هغه ځان له ودونه چې کړیو نو سلور ودونه نو یو طرف ته شیعه اغستی وا بل طرف ته سنی وا بل طرف ته يهودانه وا بل طرف ته عیسایانه وا نو یو ورځ بده دې سره عبادت ته دې خځې سره ته بل ورځ بده بلې خځې سره ته الته کې امام باړې تا شیعاګانو سره او بل بتل يهوديانو غزه تا او بل کې بتل د نصرانيانو غزه تا دا ټول راجم اگر یو چټنی او اچار ته جوړ شي نو دا څنګه کیږي اچار چې دې جوړ کو خبر ورانه شو خبر ورانه ده اچار به کو جوړې ځان له پدغه شذونو کې هو جوړ کا اعمالو کې دې جوړ کو نو ادھر کې رہے نہ ادھر کې رہے نہ داشو نہ آغا شوا کلام وی مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا نہ دا غسر نہ دسر هیڅ نشوي دار سوته زمون آئیډیل هغه پیغمبر پکار دی د پیغمبر قول د پیغمبر عمل د پیغمبر وینا قول فعل او تقریر دا درې سيزونه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کار کړل په خپل باندې چې کوم دا غسر خصوصیت نه لري هغه موږ د پاره پکار چې موږ هغه وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم د وی خبره حکم کړل داسې کوي نو پکار دي چې موږ هغه کار وکړو او بل پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو خبره لیدل داغه په مخ کې شوی دا نو هغه زمونږ د پاره هم سنت ګرځي جایز دي کوي لیکن پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مخ کې پیغمبر خو پیغمبرو هغه څنګه صحابه په مخ کې هغه ندي برداشت کړي یو کار د کیږي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طریقې مطابق او سخلق دی راشي د هغه د وجنه دا پاتې شي وینا نشي کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم مثال په تور باندې فرمایلی نوړې د سری الله سو ورزیدا کته ولګی دا روا دي خوراک شه ده وګورځي روا دي کدی باندې ګندګین لګېدلی دا کی لري کوي او نور اوخره سخلق راغلی یو صحابي دی هغه نوړې ته ورزیدا هغه راغسته پاکي کړی وی خوړه ابل سړی وته دا دی ولي هغه ورستو سړی دی کنه وی دا دی ولي کړو داخل بسوي دا پیغمبر صحابه دي سي دي پیغمبر د نرستو دور خبره ده ناغه وته وی زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین داغه طریقه هغه د احمقانو د قمقلانو د وجنه پرېدم او بیوقوف دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دین باندې عمل نه کوي داغه په طریقه عمل نه کوي بیوقوف شو درا
بل یو پیری یو سړی صحابي رانوت او سړی لګیا دی یو گورنر صاحب لګیا دی په منبر باندې ناست دی او خطبه وایي د جمعې خطبه ویل کېږي صحابي رانوت او د په ناست باندې خطبه وایي خطبه زموږ عام طور باندې مولیان چې وایي د جمعې د اختر خطبه په ولاړې وایي که طریقه دقه ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه دقه وه په ولاړې به وي هغه سړي په ناستې باندې وي ګورنر صاحب په نه غټ سړی و وروستو دور خبره ده نو چې هغه څه کړه چغې کړه انظروا الى هذا الخبيث او دې خبيث ته تاسو وګورئ یخطب قاعده دغه په ناستې خطبه وایي دا پکې نشته صحابه په مخ کې یو کار کیږي هغه دی غلطي او هغه دی خپل چپکی خپل دی پټکی زموږ استاد مخ کې کیږي من خو هغه قصو کې نه یو صحابه او صحابه مون باندې ډېر احسانات دي ځکه چې کله صحابي نوم راشي نو رضی الله تعالی عنه ویل دا پکار دي چې اوشي پکار دي چې ویل شي د خپل مینې هغه اظهار هغه سره وکي زما د صحابه سره تعلق دی او کله چې د صحابه تذکره کولای کیږي نو د دې خلکو پزړونو کې هغه شوق پیدا کیږي چې او منګ هم دا شانتي شوي دا کیږي تبلیغ په وجه باندې ډېر خلک داسې شي دي سکول کې یو تن سړي تاسو استاد تاسو کو بیا که تاسو جوړيږي یو ډاکټر او بل پلان کې ابل ته تاسو جوړ وې زما صحابي څنګه جوړيږي وړو کې ده ذهن کار نه کوي لیکن خبر اوریدلې د صحابو قصې اوریدلې ناغه وې زما صحابي جوړېږم صحابي په نقش قدم رواني نو صحابي نشي نو د صحابي خو بشي کنه د صحابي ملګری بشي بهرحال خبره دا چې خپل غم خپل خادي خپل کړه وړو دا ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې کول پکار دي کاغه شکل صورت ته کاغه جامه پیزار دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم جامو بارکیم ویلي دیسی جامع نه چاغي کې سړی ښکاری رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایا دو قسم خلق دي مان دي لیدلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نو صحابو حیران او چې دا بل څنګه وي دو قسم جهنميان دي مان دي لیدلی صنفان من اهل النار لم ارهما مان دي لیدلی یو قوم معهم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس یو خو ظالمان خلق دي انټرې به وسرای کوړې به وسرای لختې به وسرای لوړې به وسرای خلق به وچ پوچ راستار کې وبه وਹੀ شته دا څه ګورو مونږ مخامخ چې ته نه نو په دې نیټ کې ښکاری په دغه څه دغه شي کې ښکاری فیسبوک کې هم ډېر شی راځي پکې لګیا دي ظلمونه کېږي څومره ظلمونه دي په وړو باندې ظلمونه کېږي په زنانو ظلمونه کېږي په لوی سړو ظلمونه کېږي بعضې خلک پکې داسي چې هغه د ناموس رسالت نوم اخلي هغې باندې ډنډې ورېږي داسې خلک دي پکې ظلم کوي خیر زما خو دغې سره دا بل خبره مې کوله بل هغه خلق دي کاسیات عاریات جامع به اغوستی بربندې وي خزي جامع به اغوستی بربندې وي صحابه حیران شي دا بسن کیږي لا چې جامع به اغوستی همي بربند بومي اگر چې محدثین په دې کې غني خبري کوي کاسیات فی الدنیا عاریات فی الاخره کاسیات فی الدنیا عاریات فی الاخره جامع به اغوستی په دنیا کې په آخرت کې به بربندي لیکن دا بل خبره کاسیات عاریات په دنیا کې جامع به اغوستی همي خبر باندې وي زمون دې دور او خدا چاو دې سکه دې شي سړی په جامع اغوستی لیکن داغه باوجود به بر باندې
یا خو جامې داسې ټیټ جوړې کړي چې په هغې کې د اندامونو پته لګي دغه هم بربند دی دې ته بربند وایي دې ته جامه نه وایي دا جامه نه ده یو دویم دومره نری جامې به اغوستي چې په هغې کې بدن ښکاري بدن پکې دننه ښکاري دا جامه نه ده جامه باندې خو پرده راتله ستر پې راته او دا جامه چې سره پکې ښکاري نو دا خو جامه نه شوه او زمونږ دلته کې معاشره کې کله چې واده وي یوه جوړه د واده دپاره چې کوم ناوې له جوړوي په سوی ما ته پته نشته تاسو ته مولا پر دغه کې ناستې تا ته څه پته ده 40 50 60 دی پته ده دوی ته تا مولا ته څه مولا دې شنو نه خبره